اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عاصم خان ویلیج چیرمین بارمډیری تحصیل تنګي. موږ په تحصیل تنګي بارمډیری نون کونسل کې اوسېږو. د دغه غره غاړې ته چې موږ ابا او اجداد کله راغلي نو د 400 کالونو موږ دغلته آباد یو. په 1926-1927 کې په پاکستان کې د انتقال سیستم راغلی. پاکستان چې کوم دی دا په 1947 کې آزاد شوی دی. موږ دغلته پاکستان نو او دغلته موږ آباد وو د 400 کالونه. بیا چې کوم دی وخت تېرېدو غر پروت و، موږ به ترې غوړاس کې سرګړې ګټه چیلۍ بیزاده به مې ساتل. داسې وخت راغی چې په 2009 کې په دې غره کې مدنیات را پیدا شول او په هغې باندې زموږ خلکو لاس پورې کړو. د هغه طرفه چې کوم دی باچیان چې ځان ته وایي د دې ملک سرمایدار چې کوم دي جاګیردار چې کوم دي هغه خلکو په دې غریبو خلکو باندې دغه کاڼې بند کړو چې دا غر زما دی. چونکې د 400 کالونو موږ د غره په غاړه کې آباد دي. دغلته زموږ انتقالات شته، زموږ دغه شته او چې کوم ځای کې زما انتقال دي هغې چې کوم خوا شاملات دي هغه د پښتو په رواج باندې تاسو ته پته ده چې هغه شاملات دي چی. په 2009 کې په دې باندې جنګ وشو، قومونه وجنګېدل، کسان پکې زموږ نه مړه شول. خلکو ارشد باچا، عتیق الرحمن باچا، عطاالرحمن باچا، ګل شهزاده چې هغه اوس په دې وخت کې په دې دنیا کې نشته، الله دې وبخي، دوی په موږ باندې لښکر وکړو. تقریبا 15-16 زره لښکر په موږ باندې راواچو. زموږ نه پکې کسان مړه شول، زموږ کورونه چې کوم دي در په در شول. موږ کډې وکړې د جبر د لاسه. زه الله بیا داسې وکړل چې موږ له د دې سټي پولیس چې کوم دي د ډسټرکټ پولیس راغلل او په هغې کې هغه لښکر چې کوم دی هغه زموږ نه وتمبو. بیا زموږ او د دوی یو فیصله وشوه چې هغه جرګه اوس موجود ده. جرګې چې کومه فیصله موږ له وکړه نو اوبرغښتې د پښتون په رواج د غر سر چې کوم دی چې دې طرف ته کوم خلک اوسېږي هغه د دوی چې هغه طرف ته اوسېږي هغه د هغوی. اوربغښتې طرف چې کوم دی زموږ طرف ته چې کوم و هغه یې ټول موږ له راکړو او هغه طرف یې هغوی له ورکړو. چې هغه طرف یې هغوی له ورکړو نو چې کوم ټیکهدار لیست کړی نو هغه لیست زموږ دې طرف ته هم لږ راوښتی. اوس هغه باچیان صاحبان چې کوم دي هغوی داسې وکړل چې دغه ټیکهدار سره د هغوی ډېره ښه ملګرتیا وه. هغو ته یې اوبه ورلاندې کړې او پالیسي وکړه چې دا لیست موږ باندې راخس کړه. زه هغه مجبوره شو یا چې هر څه خپله ګټه به غوښتله هغه لیست هغوی له ورکړو، خو د هغې د پاسه ورسره شټام وکړو. دا شټام دی، شټام یې ورسره وکړو چې زه تاله لیست درکوم، خو دا غر به ټول عمر زه چلوم په ریټ باندې بغیر ریټه نه. هغه چې کوم دی هغه د خپل شټام نه منحرف شو. د پاکستان یو اهم سیز چې کوم دی دا شټام هم دی د انتقال سره ځکه چې زموږ په عدالتونو کې دا چلیږي. هغه د ټیکهدار سوران شو. ټیکهدار ولا د لیست په 28 کروڑ یا 14 کروڑ په هر څه چې ورکړو. دا هغه ټیکهدار نه دو خپلې پیسې مو خوړې، په هغې انتقاب شو. هغه ټیکهدار یې درنګ ته هم نه پرېښودو راویشړو. باقاعده دا چې دا ټوله دنیا ګواه ده، ټول ادارې خبر دي چې هغه داسې وشو چې هغه ټیکهدار یې په خپل درنګ کې 3 کسه ویمشتو. دا اف آی آر ما سره موجود دی. دا په هغو باندې اف آی آر دی، دا په هغو باندې اف آی آر دی. په دې کې د هغوی ضمانت نه دی شوی. زه د حکومت پاکستان نه دا توقع لرم چې غریب سړی خو مخروج شي نو په باجوړ یا په کابل کې امساک نه تېرېږي، او چې امیر سړی مخروج شي او دا وپي نو دا کوم چې تاسو ته ما د اف آی آر خو د دې اف آی آر باوجود د پسې 3 ګاډي او 4 ګاډي پولیس زموږ ډي پي او صاحب یا ډي سي صاحب چې کومه ده چې کوم پته نه لګي چې په دې خانانو کې بس چلی. موږ د وطن وفاداري خانان نه یي. زه غریب سړی، زه د وطن وفادار یم. که سبا جنګ راشي دی به هلیکاپټر ته وخیږي، دی به تښتي، خو زه به هم په دغه ځای باندې اوسېږم. دا جنګ دا ملک چې کوم دی دا د غریب آزاد کړی او بیا به هم پکې دا غریب پاتې دا مالدار به تښتي. هغه چې کوم دی کسان یې ویشتل، اوس چې کوم دی په درنګ باندې لاس پورې کوي چې دا د دغه ټیکهدار سره سراسر زیاتې دی. هغه څه دا لیکل کړي دي، هغه له نه خپل د حساب کتاب کاغذ دی
دا چې خپل حساب کتاب چې کوم دی ورسره نه کوي هغه سره خپل حساب کتاب وکړي هغه یو غریب سړی دی د بنو نه راغلی دی مزدورۍ له راغلی دلته هغه سم خپل حساب کتاب وکړي لانجه دې ختمه کړي دې غاړه زما د غر ته باندې لانجه سازه کړې ده که ټیکهدار دی او که هغه دی خپل غر چلی خو ماته لانجه سازه کړې ده نو زه دا هېڅکله به نشم برداشت کولی او دا څونه خلک چې راغلي دي موږ سره نو انشاءالله تعالی چې موږ خو نور هېڅ نشو کولی غریبانان یې توپ ټوپک کوتک دا راسه نشته خو دونه به وکړو چې د ده ګاډي کله د غره نه راوځي نو انشاءالله ځان به پرې مړ کړو ټیر ته به څملو زنانه به راوباسو ماشومان به راوباسو د ده لیست صرف دې طرف ته راوښتې دي او د اوس مانه دا فیصلې باوجود چې کومه زموږ او د ده په منځ کې فیصله شوې وه هغه فیصله نه مني او پولیس پسې راځي وایي دې غاړه په غره باندې ما ته دعوه کړې چې دې غاړه غر هم زما دی نو دا موږ انشاءالله تعالی چې زه د ټولو خلکو په وساطت باندې دا خبره کوم چې د ټیکهدار سم دې خپله خبره هواره کړي د بنو تجیسه چې د هغه څونه پیسې دي هغه دې ورکړي که د ده نه ازاد شي بیا به د ټیکهدار سره موږ لانجې کوو نو موږ د خلکو د لانجو نه یو دوی د خپلې لانجې هم ختمې کړي که په ده باندې کېږي په ټیکهدار باندې ټیکهدار به یې ورکړي که د ټیکهدار پې کېږي هغه به وله ورکړي خپله مسله دې هلته حل کړي زه خپله مسله غواړم د لنډي رود چې دې غاړه کوم ځای نو دې غاړه زه د هېچا حق نه منم ځکه چې دا زما د 400 کالو نه تاسو ته ما اول کې وي چې د 400 کالو نه دلته زه آباد یم په دې باندې بیا د ده سره زما جنګ شوي مړي رانه شوي دي په هغې کې فیصلې شوي هغه یو فیصله منلو ته دې تیار نه دی نو مهرباني دې وکړي زه د خپل حکومت پاکستان وزیر اعظم صاحب کې پي کې وزیر اعلی آی جي کې پي کې زموږ د چارسدې ډي پي او صاحب اے ډي سي صاحبه نور چې کومه درنه بلله ډي سي صاحب دوی نه پر زور التجا کوم سوال ورته کوم مینت ورته کوم چې دا جنګ دی یو ځل بیا په بارمډیري کې نه سازي دا ډېر غټ جنګ و د 15000 لښکر چې په یو کلي باندې راځي نو دا ډېر غټ جنګ و نو موږ غریبانان یو موږ وایو چې دا جنګ بیا په موږ باندې مسلط نه شي موږ غریب خلک یو او موږ دې دغه خپل روزګار ته پرېږدي موږ کارخانه نه غواړو موږ د دوی نه نوکري نه غواړو یو بجلي راکړې و هغه هم رانه کټه موږ په خپل غر کې کاڼې روباسو خپل غر کې کار کوو او هغې کې هم دوی موږ نه پرېږدي او دا په لړکوزرو او په پراډوګانو په دغه سیزونو کې ګرځي په دغه باندې نه مړېږي او ما خپل موټرسایکل ته نه پرېږدي چې زه هغې ته وخېږم نو چونکې زه د بالا افسرانو نه اپیل کوم چې په دې مسله باندې دې زر تر زر حل وشي او دغلته دې زموږ افسرانو چې کوم دي کوم پولیس کوم اف سی کوم سره رالیږلي دي هغه دې واپس دلته راوغوړول شي ځکه چې که دغلته چېرته بیا څه ستونزه راپېښه شي نو د هغې ټوله ذمهواري به چې کومه ده دا په دې حکومت پاکستان وي چا سره د مخالف ګروپ دی رامیاګان نمونه څه دي او دوی نه چې دوی په خپل طرف پولیس باندې ورکړي آیا تاسو خپل طرف اگر پولیس ورکړي که هغه داسې بند پروت دی جی دا کوم طرف ته چې میدان دي دغه طرف ته نو هغوی چې کوم دی خپل طرف پولیس باندې ورکړی خو د هغې باوجود یې هغه ټیکهدار سسټام کړی دا لیست د دوی نه و او دغه مسله اوس چې کوم دی زمونږ دا طرف چې کوم دی دا 2 لیست دي دلته یو دغه لیست دی یو د فرخادجي لیست دی د چې کوم د فرخادجي لیست دی کوم فرخادجي چې په کوم ځای کې لیست دی په کوم ځای کې زمونږ رنګونه دي هغه هم د په زور بند کړي چې دې غره کې زما دغه دی زمونږ لیزم بند کړی دی او بند کړی په حکومت کې خو یې نه شي بندولی خو لکه زور دی خام جنګېږي د دغه وجه په دغه وجه باندې بند او دا مخالفین دا میاګان څه سره ولري چې دا جي یو ارشد باچا عتیق الرحمن همدغه کسان دي وغیرات او رحمان او د اف آی آر والا قصه چې دا د اف آی آر په دې کې کله شوی په دې عتیق باچا او په دې ارشد باچا باندې دا اف آی آر چې کوم دی دا په دې کې شوی دی دا په 29/8/2021 کې دا مړو ده مړو نه دا زخمي او د مړو هغه چې کوم دی نو هغه دغه اف آی آر مشته خو هغه په 2009 کې شوی دا اوس په کې بیا جګړه شوی دا اوس په کې بیا د ټیکهدار سره دوی جګړه وکړه دا ټیکهدار نه پیسې ونیولې ټیکهدار حمایت ولې کوي هغه خو د خپل ټیکهدار ته خپل کیسې مې موږ د ټیکهدار یا حمایت کوو یا نه کوو خو دې سټ ته د لیست راوښتې دی دا لیست راوښتې دی نو دا هم زموږ د ټیکهدار دي چې د پښتان باندې ورکړل نو اوس دې طرف ته دا وګیر کېږي چې دې طرف ته په ما باندې غر بندوي نو موږ خامخا لازم به هغه طرف ته لانجه کوو بل دا دوی دا دی حوالې سره تاسو ډي سي لا یا ډي سي لا درخواستونه ورکړي یا ملاقاتونه شوي د هغې څه نه جوړ دي د ډي اس پي صاحب سره د ډي سي صاحب سره د ډي پي او صاحب سره د دې ټولو سره زموږ د مشرانو وار په وار ملاقاتونه شوي د هغې دغه نه جوړ دی چې هغه امیر زه غریب بس
یو په پاکستان کې انصاف نشته. هغه خو د لیز مطابق درنګونه چې کوم یې بچلی نو هغه نه تاسو باندې چوکي زمونږ د مشرانو اوس ملاقات یو ملاقات ډي سي او لمر کړو یو درخواست او هغه امدا قسم نو پری را لګلې و موږ ورته چې جدا سړی د موږ سره خبرې تکینی نو بعد دا غې نه دی بیا راځي کنه هغه به زه راغواړم درخواست مور کړی څو ورځې پس چې رالو موږ له خپل درخواست راکړ یاره ویجی زموږ د اوس نه خبره په وس کې رانه خپل درخواست وای نور چاله لا چاله درخواست ورکړ دا چې بس په دې کې یو درخواست چې راته واپس کړ ډېر وخت نه په دغه لنډیرو ته په دغه برمډيري کې آبادی دغه د واخه د سرګړي د وړاستې مزدوري منګه کول او زمنګ ملک دی موږ سره چې کم مزکی دي نو د تنګي خان راشي ودا زما ده دوی چې کم دي باچاګان د سپن خړو راشي وي زما ده ما ته د ادارې یو ملک خو کې د هندستان نه راغلی هندستان ته بل چې خوراته دی وخی کاغه نه نو موږ به هغه پورې موږ سره نه تو پښتو نه را سره ټوپک شته نه را سره دا قوم دی دا خړ زمونږ د قلار دا چې یا به د لارو ته وزو زنانه روباسو ماشومان روباسو موږ له خپل حق راکړي موږ له چې خپل حق نه ملاو شوی نو موږ د خپل جدوجہد نه پریدو زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی دا ادارې په موږ بار بار دبکې کوي پولیس را لیږي خلک را لیږي تنګول کوي پزول کارونه کوي موږ ته چې خپل حق نه ملاو شوی موږ بلارو ته وزو کوڅو ته وزو د خپل حق باندې ځان وجنو وختي موږ بل چا سره وړاندې مودو کې یو میټینګ کړو زمونږ دوه لارې دي یا به راباندې پایارې کوي دعوې به کوي جیل ته به لاړ شو هغه به هم خوشي روډه راته نه میلاویږي په خېټه به ماړو شو یا به هم لارو ته سملو دا د چې چوکۍ جوړي پولیس لیږي مړه به هم کي اجیرې ته به لاړ شو هغه هم زمونږ خلار د شهیدان به شو چې دا کار نه شي وي موږ به دې لارو ته موږ ته د خپل حق میلاو شي د دوی طاقت دی د دوی زور دی موږ د حکومت قانون منو د ادارو قانون منو خو زبردستي خو نه منو ما سره د کینی خبره در سره وکي چې خبره وشوه موږ هر څه منو او موږ غریبانان یو په عمل کې پیدا یو د عمل پاشینده او موږ بس کوو موږ ته د ادارې د سرکاري ادارې دی موږ ته ولارو خي چې په هغه لار لاړ شو یا د ادارې راشي موږ دې ته پوسو کی چې تاسو ولې سړک ته وځي ولې لارو ته وځي ولې دې کمپرسونو لځه دا زموږ مجبورې دي غریبانان د خدای تعالی اجزانان دي زموږ وسنه کی دا زموږ اخیری مجبوری ده چې دې ځای ته راځو د دې نه مخکې زموږ یا وس کېږي یا هم دس کېږي نه را سره پیسې شته نه څه وس کېږي د خدای تعالی هغه جزانه دي نو موږ سره دا ظلم دا خلک نه کوي د ادارو نه دا سوال کوو په موږ دې بار بار دبکې نه کوي موږ دې بار بار په عذابۍ نه دا چا څوک چې مالکان دي د چا چې لیز دي څوک ټیکداران دي په د عمل کې مزدوري کې راشي موږ سره د خپل خبرې ډسکس کوي موږ سره د کینی هر څه منو خپل خو دې راکړي که نه زما خو صاحب دقه خبرې دي چې په خپل حق باندې ځان هم وجنو په خپل حق باندې به واړه هم روځي سړکو ته بیا به هم راځو بیا به هم راځو اوس تاسو پسکراب ته راغلي بیا والله پېښور ته هم ځو ګورنر له هم ځو وزیر اعلی له هم ځو د جړه هم بله لار نشته دی چې ګنې موږ به ځو او مړي کوو موږ ټوپکې په اوږو کړي دي موږ دغه وس کېږي او نه یې کولی شو بس دا خپل سر چې کوم دی د دې نه قیمتي شی نشته دا چې قرباني کولی شو په لارو کې به سملو جامې هم شلېدلې څپلۍ هم شلېدلې زمونږ د ماشومانو سوال دی ته راشي سکولونه نشته دی هسپتالونه راته نشته دی چې دغه لږه مزدوري راشي هغه امرانه خلک والي زورور خلک راپاسي زما لیز دی کاکا دا خبره لږه واضح نه کړه تاسو له کوم پټي دي کربندي پټي دي غر دی تاسو نیولې تاسو نه چا نیولې دا جی دا غر دی په کوم شي چې لانجه دا غر دی جی او دا داسې غر دی چې دا لانجه د مدنیاتو ده دا زمونږ ملک دی دا نه چې موږ د بل ځای نه راغلي د بل ځای نه راغلي څوک د مومندو نه راشي څوک د دیر نه راشي موږ پیدایشي دلته یو زموږ دیرې دلته دي او دغه غر کې موږ خواري مزدوري کوو اوس بیچیری به مو له شړلې دغه م روزګارو اوس د هغې نه وروسته چې کورمایټ پکې دي مدنیات پکې دي حکومت راشي چاله فلزونه ورکړي څوک راشي هغه زوروري ټیکهداري کوي زموږ نه څوک تپوس نه کوي موږ له خپل هغه حق نه راکوي چې ستاسو په دې ملک کې څه شته او که نشته دا غر دی جی دا چې د مارکي شریف دغه دی میاګان دی هغې دی حکومت ورکړی دی زمونږ دی جی داسې دی چې د دې لیز یو قانون دی د دې لومبې کې یو جلسه هم ودوي لکه دا څنګه چې موږ ناست وو چې حکومت یې چاله ورکوي دا خلک راغونډ کوي تا ته به خپل سرتسرنټ میلاویږي د دې ملک حکومت ته به خپل ټکس میلاویږي او تاسو موږ نه هغه تپوس هم چا نه دی کړی که هغه ثبوت یې راولي کاغذ دی وښي چې د دې قوم نه تپوس شوی دی هغه جلسه یې هم شته موږ به ملامت یو که نه شي نو بس دا خو دا ادارې دي غټې غټې ادارې دي غټ غټ حکومت دی کولی شي بس زورور دي
نه جی ادارې ورسره میلاو دي جی موږ دا نه یو چې ولې ورکړي موږ له د خپل حق راکړي زموږ چې کم سرپرسټ دي موږ له د هغه راکړي موږ سره دي کینې په دې کې زموږ نه مړي شوي دي جنګونه هم کړي دي زموږ هر څه شوي دي بیا پکې فیصلې شوي نن دغه فیصلو خلاف ورزي روانه ده چا چې زموږ فیصلې کړي بیا خلاف کمزور یو که نه بېوسه یو که نه څومره پیسو څومره مالیت دغه اساسي دي دغه پرووایډ وغیره او ستاسو قوم بیا څومره دي یاره چې زموږ قام یو 2000 2500 پوره به وي یاره جی خو دوی د کورونو خبره کې مونږ ته پته نشته چې دا زرګونو کې لکونو دي دوی کورونو مرونو یادې مونږ کورونو لیدلي مونږ دي دا جی دا سرپرسټ د دوه کسانو جوړه ده ښه په 2000 په 4000 په 15000 روپۍ چې د غر ناراضي لیزولډر چې کم دی نو خپل چالان بوک ورکوي هغه ټیکادار لا هغه خپل سیزلي زه او د سرپرسټ داسې خبره ده چې دا د مالک او د لیزولډر او د ځای د اوسېدو د خلکو جوړه ده که په 3000 روپۍ رضا شي که په 15000 شي یا ولا ټن ورکوي موږ سره خبرې نه دي شوي د سرپرسټ زمونږ وطن دی زمونږ لار ده زمونږ په پټو کې راځي زمونږ ملک دی موږ هغې ته ناست دي